یو قیامت نازل شوی او داسې قیامت دی کہ دل خون کے آنسو بہا رہا ہے یوازې سترګې نه ولې مولانا صاحب چې غون غون کلي لاړل د چا بچي نشته ورک دي ټول د چا ښځه بچي نشته د چا رونه نشته څوک دقسې یو پاتې دی او ډېر انتهایي مشکلات لږ نه دا په بونیر کې هم دي دا په شانګله کې هم دي دا په سوات کې هم دا سیلاب راغلی دا په باجوړ کې هم دا سیلاب راغلی دی خو زیات تر متاثر دا په بټګرام کې هم راغلی دی خو زیات تر متاثر کې دي هغه بونیر هغه نورو علاقو کې هم شوی دی تاوان خو هغه مړي موندلي شوي دي او دلته اوسه پورې مړي د داسې کاڼو تیږو لاندې پراته دي چې د هغې اوچتول هم مشکل دي دې نه خلک لګیا دی او سامانونه وړي او هغې وایي زما یو شاګرد ته ما بیګام رابطه کړې وه ما ته مونږ له دې هېڅوک هم ډوډۍ نه راځي یو خو هلته ډوډۍ رسي نه ځینې کوي کاڼي دي هغه لاندې خلکو باندې ته میلاوي لوښي او بړستنې دا مونږ له مه رالېږئ لوښي بړستنې لوښي کوم ځای کې دي کور نشته جامې او بړستنو باندې څوک یې شته نه خلک مونږ له صاحبه لګیا دي او هغه دغه رالېږي د جامې رالېږي نو په جامو څوک ښځې خو لاړه داسې عجیبه خبره د ماشومانو کپړې راوړي ماشومانو کپړه څوک ماشومان شته نه الله او خلک جامې راوړي نو د کور نه یو فرد پاتې د په جامو څه کوم د په لوښو څوک هم کم ځای کېده زه په بستره څوک هم کوټه نشته نو په بستره څوک هم هغې خلکو ته مولانا صاحب مسلمان هغه دی چې د مسلمان په درد کې شریک شي او مسلمانان کالجسد الواحد حدیث کې راځي اذا اشتکا عینه اشتکا کله یو سترګه خو ټول به دردېږي مسلمانان دي یو ناګهاني افت راغی دې ته شهادتونه وایي شهیدان شو غریبان کورونه لاړل برباد شو او اوس هم د تیږو لاندې مړي پراته دي په علاقه تېرېږي بوی کوي تیږو لاندې مړي پراته دي اوچتول غواړي څوک اوچتولی نه شي هغوی ته د پیسو ضرورت نو ما سارم یو ځای کې ووې په میډیا مې هم ووې په جمعو کې مې هم ووې تاسو ته هم دا ترغیب در کومه چې څومره وس کېږي ستاسو یا ستاسو اقربا وي رشته داران وي تعاون وکړئ مولانا او د تعاون دپاره زمونږ د دارالعلوم حقانیه ټرسټ مولانا اسامه مولوي صاحب دي هغې ټرسټ هغه کیمپ لګولی دی د دارالعلوم مخې ته دا ټرسټ دا دی چې دا ټرسټ سره تعاون وشي دا ټرسټ ذریعه وګرځي په د هغې به ډېرې فایدې یو خو به دی چې ټرسټ به ما ووایي چې پیسې وله ورکړې سامانونه پې مالي هغې ته د کوټو جوړولو ضرورت دی پیسې ورته ضرورت دی هغې ته هلته چې کوم کسان کار کوي د ایکسکیویټرو ضرورت دی چې کاڼي دې لرې کړي هغې ته د اسبابو ضرورت دی چې تعاون ورسره وشي نو نغده پیسه خره که ځان له پې بیا ډوډۍ اخلي که ځان له پې جامې اخلي که کور پې جوړوي نو ما اسامه مولوي صاحب ته ووایي چې تاسو نغده یوسئ خلکو ته ووایي چې سامانونه نه راځي نغدې دې راوړي بل دا دی چې دارالعلوم حقانیې نه بس تاسو یو مدد لاړ شئ دارالعلوم حقانیه خو همیشه د امت مسلمه اصلاح کړې ده او د امت مسلمه سره تعاون کړی دی دارالعلوم حقانیه خو ستاسو مور ده که نه نو ښه نه ده چې د خپلې مور او د هغې په واسطه باندې دا مدد لاړ شي خو په کار دی مونږ مسلمانانو له چې په دې کې پوره مونږه تعاون وکړو نو که ستاسو څوک دوستاني ستاسو رونه یي ستاسو رشته داراني نو هغې که څه شی لیږي د بل چا په لاس نو منه نه ده مونږ چاته دا نه چې مه لیږه که با اعتماده څوک وي ډېره ښه خبره ده خو که د علوم حقانیې په واسطه لاړ شي دا امنا دي امینان دي یو وفد د دارالعلوم د استادانو به ورسره لاړ شي او دا شی به هلته ورسېږي نو دا به انشاءالله په صحیح طریقه د استعمال شي نو دې کې تاسو په خپل هم کومک وکړئ د غوندې کیمپ کې مازدیګر کینی هم ورځی هم او لږ غوندې دوستانو ته ووایئ
رشتہ دارانو ته ووایه چې څوم درنه کیدی شي دارالعلوم ډېره ښه خبره زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دارالعلوم کیمپ ولګو او هغه کیمپ نه به انشاءالله یو فایده ورسیږي او بل مولانا صاحب لږې دعاګانې هم کوی ورته لپاره ډېر زیات ګرانکای سړی دی ځان ته وګوري که نه یو کس چې ته زوی د کروڑ د بار ملک نه راته هغلی ایرپورټ ته تللی و چې هغې راوړه ویې کتل ایس سب یو کس وایي وایي ستا څه پاتې زما ایس نه دي پاتې دغه یو زه پاتې خو چې زم پکې مړ وې نو ښه به چې قصه خلاصه ښځې لاړې بچي لاړل یو سکول مې واورېدل 165 ماشومان سره د استادانو نه سکول شته نه استاد شته نه هغه ګلان هغه معصومین ماشومان شته ازمایش دی د الله د طرف نه د الله په کارونو کې مونږ اسم نشو ویلی خو دغه شهدا دي مونږ به سوال کوو چې الله د هغوی ارواح د احد او د بدر د شهداو سره ملګري کړي او چې چا ورسره هلته کې لګیا دي ملګري ډېر لوی همت کوي هر څوک لګیا دی همت کوي مونږ دا نه وایو چې څوک یې کوي او څوک یې نه کوي هر چا لګیا دي او بې لوسه خدمت روان دی کیدی شي خلک روان دي کیمپونه خلکو لګولي ډېر خوشحاله یم په دې امداد باندې چې ځای په ځای کیمپونه لګېدلي دي سیاسي ګوندونه هم لګولي دي عامو تاجرانو هم لګولي دي ټولو ته خراج تحسین پېښ کوو ښې کړی خو د دارالعلوم حقانیې او حق دی او د عوامو هم په دارالعلوم یو حق دی عوام دارالعلوم سره امداد همیشه کړی دی کوي نو تاسو دا مهرباني وکئ دا زما دا درخواست دی چې تاسو دغه ټرست سره لغونې ناست هم کوئ او چې څومره ستاسو وس کېږي یا ستاسو د رشته دارانو سره لږې رابطې وکړئ دوستانو سره رابطې وکړئ او خلک کوي تعاون دا نه چې نه کوي نن مسلمانان الحمدلله د دې خپلو وروڼو سره ډېر په شوق لګیا دي مدد کوي ډېر په شوق سره نو که دا مدد دا د دارالعلوم حقاني په واسطه شي نو ډېره ښه به شي نو موږ خوشحاله یو کوم ځای کې هم څوک لګیا دي کیمپ یې لګولی دي او مدد کوي هر څوک کې دي اینما کان و حیث ما کان او چې څوک کم څوک دي نو موږ ټولو دپاره خراج تحسین پېښ کړو الله ټولو له برکتونه پیدا کړي او ټولو له الله وس ورکړي او دعا م ورته وکړئ چې الله تعالی دغه شهداو ارواح د احد او د بدر شهداو سره ملګري کړي او الله تعالی دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او چې دا کوم مړي اوس هم غیب دی الله دې د هغې د روغتلو بندوبست وکړي او چا چې تر ننه پورې څه قسمه تعاون کړی دی هر څوک کې دي نو الله تعالی د هغې د هغې اجرونه او د هغې برکات ورکړي داسې آفاتونه د الله تعالی امت مسلمه په حفظ و امان کې وساتي او دا زمونږ چې کوم کیمپ لګېدلی دی د حقانیه ویلفیر ټرسټ دا هم دعا وکړئ چې خدای پاک ډېرې پیسې ډېر شیان راوستلي کړي او د دې نه هم یو ښه فایده دغه علاقې ته ورسېږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمته